افغانستان کې ډېر بې شمېره مینوال لري او د پېښور زلمي مینوال خو ډېر بې شمېره دي. زه ګورم چې اکثر په دې سوشل میډیا کې په دې کې خلکو د خپل پروفایل عکسونه د افغانانو زموږ چې کوم وروڼه دي هغه یې لګولي دي. هلته کې د افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره تا ته خلکو ډېره تمه سترګې دي، تا ته خلک ګوري. نو داسې کوم پلان د غمځپلي دردېدلي هېواد دپاره هم لري؟ نزار صاحب تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې مونږ مشران چې دي مونږ کم نیکونه او هغوی مشران چې وو مونږ د کمې خاورې نه یو. دا خو پارټیشن وشو بیا پاکستان راغلو یا برې صغیر کې مونږ مخکې په کمه خاوره کې پیژندل کېدو. مونږ تاریخ چې د 15,000 کاله مخکې زوړ دی. مونږ صرف په دې تاریخ باندې نه دغه کېږو چې مونږ صحیح د پاکستانیان خو یو خو 15 کاله مخکې وو، 15 کاله مخکې مونږ چېرته وو. نو هغه خلک چې اوس په افغانستان کې اوسېږي مخکې که په پېښور کې اوسېدل یا مونږ په افغانستان کې اوسېدو یا په کم دنیا کې مونږ مشران پراته وو، نو صرف همدغه مینه ده چې پښتانه په څه طریقه را مخکې کړو. که د افغانستان پښتانه وي که د مونږ د دې پښتانه وي د لر او بر پښتانه چې دواړه څومره دي او د دې په منځ کې دا کم تاوتریخوالی چې دا په څه طریقه را سره کم کړو. انشاءالله سپورټس یو داسې یو پلیټ فارم دی چې هغې نه دا تاوتریخوالی هم کمیږي، خپله مینه هم اظهار هم را سره کولی شي. او د ما دا خواست دی څومره د مونږ ځوانان چې ځوان کول چې څومره دی دې ته ما خواست دی چې راځئ را مخکې شئ، مونږ چې یو بل کومک وکړو، مخکې ترقي وکړو او خپل ځان دنیا ته وښیو چې مونږ د چا نه کم نه یو. مونږ دا تمه لرو د تا نه چې په راتلونکي